وتمسكوا بوجهين. زمنګ د اهل سنت والجماعت رای دادا چې د شرک نه حقته کم گناهونه دي، که صغائر دي او که کبائر دي، خدای بخي چې کله مشیت شامل حال شي. د توبې سره هم بخي او بغیر د توبې نه هم بخي. معتزله وینا هغه گناهونه خدای بخي چې مقرون به توبه بغیر د توبې نه خدای نه بخي. وتمسكوا دي معتزله او دلیل نیولې به وجهین په دوه طریقو سره. الاول الآیات والاحادیث، ها آیاتونه دي او حدیثونه دي چې وارد دي په وعید د عصات ګناهګارو کې. خدای ویلي دي چې ګناهګارو ته به سزا ورکوم، نو څنګه بخي؟ دی ویلي سزا ورکوم، تاسو وايي بخي. والجواب موږ ورته جواب کوو علی ان تقدیر عمومها، دا په تقدیر د عموم سره چې خدای وی اری وت عذاب ورکوم، تدل انما تدل علی الوقوع دون الوجوب، دا خو دلالت په وقوع کوي چې عذاب به واقع کیږي، دا خو نه چې عذاب په واجب دی. وقد کثرت النصوص فی العفو، او په عفو کې خو ډیر آیاتونه راغلي چې خدای وی بخمه فیخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعید، وبه وستل شي هغه ګناهګار چې بخل شوی دی د وعید د عموماتو، د وعید چې کوم عمومات دي چې سزا ورکوم دا غین هغه سړی خارج دی چې کوم ته خدای بخنه کړي. وزعم بعضهم، بعضو زام کړی دی بعض ملایانو چې خلق په وعید کې کرم دی، مخالفت په وعید کې کرم دی. چاته دی ویل چې والله کده پرېږدم او بیا راشي او ایسم ورته نه وایي، نو دا عزتمند سړي نه ښایي. دا عزتمند سړي نه ښسئ چې په وعید کې مخالفت کوي. ماشوم ته په قرآن وکړه او په مخه دې کا او ورته ودویل زه ته به راځې ګورم به در سره، او هغه راغی او ګیر دې که ماپ دی. تاسې پې پوه شئ. البدایه والنهایه کې د عالم قول حافظ ابن کثیر لیکلی، من کرم الرجل سوء ادب غلمانه، د سړي هلکان یا غلامان چې بې ادبي کوي دا د دې سړي د عزتمندتیا نښه ده چې دا سړی ډېر معزز سړی، څه ورته نه وایي. او بې عزت او خسیس سړی څنګه یي چې هغه کور ته راشي ماشومان څوک په یوه کړکۍ وځي او څوک په بله دنه تښتي، او معزز سړی دی چې ماشومان پرې راغونډي. تاسې پرې پوه شئ. نو کور کې د ځان نه معزز جوړ کړئ، خسیس مه جوړوئ. خسیس ښځې نه یو غلطي وشي نو معافي ورته کوئ، ګواښ کوئ، ګواښ هم کوئ، او مطلب چې کله بیا د وهلو ټیم راشي نو بیا وهل مه کوئ. بخښنه دا د معزز سړي کار دی چې ښځې سره بچو سره به ګزاره کوي. فیجوز من الله، دا خلق په وعید کې دا کرم دی نو د خدای نه جایز دی. والمحققون علی خلافی، محققین عالمان د دې په خلاف دي، وایي چې نه کېږي. کیف څرنګه به وشي؟ وهو دا خلق په وعید خو تبدیل د قول دی، خدای وینا بدلی. وقد قال الله تعالی، او خدای فرمایلی دی ما یبدل القول لدی، زمونږ وینا نه بدلیږي. الثانی، دویم دلیل د معتزلهو، ان المذنب اذا علم، گناهګار ته چې کله پته ولګېږي چې انه لا یعاقب، دته سزا نه ورکول کېږي په ګناه، کان ذلک تقریرا له علی الذنب، دی به په ګناه باندې نور هم مضبوط شي. و اغراء للغیر علی، او نور خلق بم په دې تیز شي. وهذا ینافي حکمت الرسول،
ارسال الرسل دا د پیغمبرانو د لیکلو خلاف کار. والجواب دار چې مجرد خالص جواز د عفو لا یوجب نه ثابتې ځان د عدم عقاب. فضلا دا خو لري خبره د ان العلم چې علم راشي، دا خو احتمال دی چې کېدای شي خدای وبخي، دا خو ظلم نه واجبوي نو دله به نه بخي هغه بل یې بخي. سړی خدای ګناه په دې نیت نه کوي چې خدای به مې بخي کنه، چې ګناه دې وکړه بیا توبې وباسه خدای و مې بخي، په دې نیت مه کوه چې خدای مې بخي. کیف والعمومات چې وارد دي په وعید کې او مقرون دي بغایت من التهدید په ډېرو ویرولو ترجح جانب ترجیح ورکوي جانب د وقوع ته په نسبت سره هر یو ته وکفا به زاجر دا کافي ده چې دا د زجر شي چې په دې وعیداتو کې تهدید او ویره د بدر زجر د پاره کافي ده. ويجوز العقاب او سزا جائز ده ممکنه ده علی الصغیرة په صغیره برابر خبر ده اجتنب مرتکبها چې مرتکب ځان ساتي د کبیرین عمله وړي ګناه باندې خدای سزا ورکړي. لدخولها تحت قوله تعالی ځکه دا داخل دی د خدای د دې قول د لاندې ويغفر ما دون ذلك خدای بخنه کوي کم د دې شرک نه لمن یشاء صغیرم د شرک نه لاندې ده کنه. ولقوله تعالی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة عمل نامه نه پرېږدي وړه ګناه نه غټه الا احصا مگر شمېرلې ده او احصاء انما یکون للسؤال او په عمل نامه کې لیکل دا خو د سوال د پاره دي چې تپوس به کوي والمجاز او د جزا ورکولو د پاره دي الى غیر ذلك من الآیات د دې نه غیر نور آیتونه او احادیث او ذهاب کړی د بعض معتزله او اله دې خبره ته انه اذا اجتنب الكبائر بنده چې د غټو ګناهونو نه ځان ساتي لم يجوز تعذيبه د تعذيب نه دی جائز لا به معنا په دې معنا نه چې نو يمتنع عقلا عقلا ممتنع دی بل به معنا بلکې په دې معنا انه لا يجوز چې ممکن نه دی یقع چې واقع دي شي قیام الادله السمیه ذکر دلیل نقلیه دی علی بدی انه لا یقع چې نواقع کی قولی تعالی لکدا قول د خدای ان تجتنبوا کچری تاسو ځانونه ساتای ان کبائر ما د لوی او گناهون تنحون عنه چې تاسو ته من شوی ای وکفر عنکم سیئاتکم من بلری کو تاسو نه بدای تاسو دا دروازه نور بنده کړه ته بچی پوره شي الکه دا دروازه نور بنده کړه. ووجيب بأن الكبيرة المطلقة كبيرة مطلقة هي الكفر الكفر ده لأنه الكامل ذكذا كامل گناه أو جميع وجمع الاسم أبي كبائر جمع ولی ذکر کرا وجمع ده اسم په نظر سر انواع ده كفر ده چې كفر قسمونه ډیر دي وإن كان الكل ملة واحدة بالحكم اگر کټول یو ملت ده په حکم کې او الى افراده القائمه یا په جمع کې اشاره د هغه افراد د کفر ته چې قائم دي په افراد د مخاطبین ګڼ دي نه د کفر انواع ګڼ علامات موحد من قاعده لکه دا قاعده تیر شوی د چې مقابله د جمع په جمع تقاضا د انقسام د احاد په احاد کوي که هر یو د کبیره نه ځان او ساتي او کبیره کفر ده که قولنا ركب القوم دوابهم قوم پس خپل سارو سوار دا نه د چټول قوم په یو ساروي سوار شو هر سړی په خپل یا ولې بیسوس یا هر سړی خپل جامې واچو. والعفو عن الكبيرة عفو د کبیرینا دا مذکوره ده په ما سبقه کې دا مخکې ذکر شوی چې خدای عفو د کبیرینا کوي الا ان وعد دلته دوباره کړل یو علم چې معلومه شي چې ترک د مؤاخذه په ګناه باندې اطلاق په دې باندې لفظ د عفو کیږي کما يطلق عليه لفظ الملائکه مخکې په لفظ د مغفرت شوی يغفر ما دون ذلك بل وليتعلق به ابتداء ور پورې ونخلي اذا لم تكن عن استحلال خدای کبیره معاف کوي خو چې کله حلال چانه غنلی والاستحلال كفر او د ماس د ګناه حلال غنل کفر ده لما فيه من التكذيب ذکر بده کې تکذیب د چې منافی ده د تصدیق سره او به هاذا يؤول النصوص او په دې سره تعویل په هغه نصوص کې کېږي چې دال دي په تخلید او سات په نار په اور کې او علی سلب اسم الایمان عنهم
یادار چې ایمان نوم د اوساتو نه سلب شوی دی دا موږ په دې حال کې چې د حلاله ګڼلې بس